سلامونه اوریدونکو ستړي مشه غږ دی د پښتونخوا ریډیو د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم احمد زار نن د اتوار یک شنبه ورځ د نومبر د میاشتې 20 نیټه او کال 2022 دی وړاندې کوم مهم خبرونه لومړي وزیر شهباز شریف د ترکیې دوره کړې ده د ترکیې صدر رجب طیب اردوان په دعوت باندې وزیر اعظم شهباز شریف د ترکیې دوره کړې کوم کې وزیر اعظم سره نور حکومتي غړي هم شامل وو دا دوري پر مهال دواړو ملکی مشرانو په اړه یو خبري کانفرنس هم کړي او د ملکی علاقائی په تعلقات او نور معاشي اړیکو مضبوطیا باندې خبرې اترې کړي یاد دی چې دا دوري پر مهال وزیر اعظم شهباز شریف او صدر رجب طیب اردوان استنبول شپیارډ کې دریم پینز خیبر پرانیسته هم کړي دا کومې دورې وروسته چې واپس خپل ملک ته راغلي وزیر اعظم شهباز شریف تیر شوی چهارشنبه پورز د جمعیت العلماء اسلام غړي او د مولانا فضل الرحمن ساندو خاجي غلام علي د خیبر پښتونخوا نوې گورنر نامزد کړي دي پادي حواله وزیر اعظم صدر عارف الوی ته سمري لګلې و کوم چې منظور کړی شو و د ذریعو تر مخه د خاجي غلام علي د گورنر څوکۍ لپاره نامزدګي د اتحادیې جماعتونو په مشورې سره شوی و پاکستان تحریک انصاف پنډه کې د خپل سیاسي قوت مظاهره شروع کړې ده جلسه کې شرکت لپاره پیښور او مردان په شمول د ملک نور برخونه د پاکستان تحریک انصاف غړي د تک سلسله جاری کړې شو و کوم چې مکمل کېدو طرف ته نږدې ده د پاکستان تحریک انصاف جلسې د پراټول انتظامات سر تر رسول شوې دي پاسکس روډ فلای اوور سټیج جوړ کړی شوی دی سابق وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان پروم ماسپخین 2 بجې د لاهور نه هلیکاپټر په ذریعہ پنډه ته رارسېدل دي او جلسې ته وینا هم کړې ده اسلام آباد انتظامی فیض آباد انټرچینج او 0 پوینټ بند کړي د غرن فیض آباد بس ټرمینل او میټرو بس سرویس هم بند کړی شوی دی د دې وروسته د پاکستان تحریک انصاف چیرمن او سابق وزیر اعظم عمران خان ته د خطرې اندېښنې هم ورکړې شوې دي ملکی صدر ډاکټر عارف الوی تیر ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د نوي چیف اف آرمی سټاف سمره باندې دستخط کړی دی دا کوم وروسته چې جنرال عاصم منیر نوی آرمی چیف ټاکل شوی دی د میډیا تر مخه صدر عارف الوی د نوی آرمی چیف تعیناتې سمره باندې د عمران خان سره د ملاقات وروسته دستخط کړی دی دا کومې تر مخه چې جنرال ساحر شمشاد د جاینټ چیف اف سټاف کمیټې چیرمن جوړ کړی شوی دی او نوی آرمی چیف په جنرال عاصم منیر ټاکل شوی دی او خپل څوکۍ ورته حواله کړی شوی دی د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله ویلي دی چې د الیکشن کولو تاریخ سوغواړي نول د سیاستدانانو په شان کارونه شروع کړي او مذاکرات ته خپل ځان تیار کړي د داخله چارو وزیر یو خبري کانفرنس ته د خبرو تر پر مهال ویلي دی چې د ملکی طریقې راز د آئین او قانون خیال ساتل دي رانا ثناء الله د خبرو تر پر مهال په عمران خان نیوکه کړي چې عمران خان لانګ مارچ د مهمو تعیناتو لپاره اوس هغه لپاره کار دا چې خپل به مقصد مارچ وزندوي دا هم زیاته کړی شوی دا که څوک الیکشن کول غواړي نو سیاسي لارې چارې دي اختیار کړي او مذاکرات ته ځان تیار کړي پاکستان تحریک انصاف غړي او د منصوبه بندۍ په خواني وفاقي وزیر اسد عمر ویل دي چې زموږ د ملک فیصله بند کمرو او بهر ملکونو کې کیږي په خواني وفاقي وزیر او د پاکستان تحریک انصاف غړي اسد عمر میډیا ته د خبرو اترو پر مهال ویل دي چې د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ یو تاریخي لانګ مارچ دی ځکه چې دا مارچ یو حقيقي او د مل د مفاداتو لپاره دی اسد عمر زیاته کړی دا چې د پاکستان د مستقبل فیصله بعد د پاکستان عوام کوي د دې اختیار څخه خاص خلکو لمونږ نشو ورکولې دا اختیار صرف او صرف د پاکستان عوامو سره دی د اسلام آباد ضلع عدالت د تحریک انصاف چیرمن عمران خان په ضد د فوجدارۍ کاروایی شروع کړې و ولې عمران خان د عدالت ته نو وړاندې شوی الیکشن کمیشن 13 میاشت په خواني وزیر اعظم عمران خان توچخانه کیس کې نااهل ګرځولې وو د ضلع الیکشن کمیشنر بیان قلم بند کول وروسته عدالت د مقدمه نوره اوریدنه د دسمبر 8 نیټې پورې ځنډولې ده د غشان په عمران خان د حمله معاملې جی آی ټي د ملزم نوید پولیګرافیک ټیسټ کول فیصله کړې شو و ذریعہ وایي چې ملزم د لومبه ورځې په بیان قائم دی د ذریعہ تر مخه به عمران خان د حمله تحقیقات لپاره جوړ کړی شوی مشترکه تحقیقاتي ټیم کنوینر د اتوار په ورځ وزیر آباد کې 13 کړی و د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ویل دی ما د مرګ جرا ختمه کړی دا زه لمرګ نو یریګم ما په خپل یرا قابو مندل دي عمران خان د خبرو تر پر مخال یو باراني اخبار ته ویل دي چې ما باندې قاتلانه حمله شوې دي د کوم وروسته چې زړه په مشکله بچیم زر الله تعالی ډیر زیات شکرګزار یم عمران خان دا زیاته کړی دا چې د شپږ کال وړاندې سیاست تراغلی هم او د هغه وخت نه زما جون ته خطر ده دا هم ښکاره کړی دا چې تر کومه پورې موږ ته حقيقي ازادي نوې ملو شوې تر هغه وخت پورې با آرام نکینو
د حفاظتي چارو وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي دي چې پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نور مشر میاں نواز شریف با د روان کال ختمېدو نه وړاندې د خپل ملک په لور راځي. د ذریعو تر مخه خواجه آصف قومي اسمبلی کې په خپل یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف احتجاج کې د ملک اوسیدونکو خلکو حقونه پامال کړي دي. سټیټ بینک اف پاکستان نوې منیټري پالیسي اعلان کړې. د کوم د لارې چې د سود په شرح کې 1% پورې زیاتوالی شوی. سټیټ بینک له خوا ویلي شوي دي چې نوې منیټري پالیسۍ کې 1% پورې زیاتوالی رامخته شوی دی. د کوم وروسته چې د سود شرح 14% ته رسېدلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ترجمان ویلي دي چې چین او پاکستان د سی پیک راهدارۍ په ذریعه تعاون نور پراخه کړی دی. د چین وزارت خارجه ترجمان د یو بریفنګ پر مهال ویلي دي چې چین بلوچستان صوبې ته د سولر انرژي پینل اتیا کړی دی. د غرنګ د گوادر بندرګاه په گرین پروجیکټ کې هم ډیر پرمختګ شوی دی. چین او پاکستان د کرونا وایرس مخنیوي کې هم ډیر غوره اقدامات پورته کړي دي. ولخوا د چین په سنګیانګ ریجن په یو آبادۍ کې د اور لګېدو له وجې لستنه د مرګ سره مخ شوي ولې نښه تنه سخت جوبل شوي دي. د اور د ارمچي په یو آبادۍ کې په 15 چت کې لګېدلې. د کوم وروسته چې آبادۍ ته هم ډیر زیات نقصان رسېدلی. د اور پیښه په چین کې دویمه ده کومه چې مخکې په انیان ښار کې یو فیکټرۍ کې لګېدلې وه او 38 تنان د مرګ سره مخ شو. صوبایي حکومت د 20 پورې د مفت تعلیم لپاره قانوني تحفظ فراهم کولو منصوبه بندي شروع کړې. د اعلی تعلیم صوبایي وزیر کامران خان بنګش یو نجی ټي وي ته د خبرو اترو پر مهال ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت انصاف کارت ته د قانوني تحفظ فراهم کولو سره سره د غرنګ تعلیم کارت لپاره هم قانوني مسوده منظور کړې ده. هم د غرنګ د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې په 10 سرکاري کالجونو کې د قرآن پاک درس ورکول یقیني کړي دي. په دغه لړ کې د تعلیم لوی محکمې 10 سرکاري کالجونو ته هدایات جاری کړي دي کوم کې جی پی جی سی ابټاباد، جی پی جی سی بنو، جی پی جی سی کوارټ، ملکند، تیمرګرا، هریپور، سوابي، چرسدا، مردان، مانسیرا، سوات، پیښور، ډګر بونیر، چترال، پاڼچینار، لکی مروت، کرک، باجوړ او نور علاقې هم شامل دي. د کوم وروسته چې با په راتلونکي کال کې د 9 او 10 جماعتونو نه د قرآن د درس پرچا هم اخیستی شي. تیر ورځ د مردان تحصیل تغبې سریبالول سیمه کې د معلوم وجوهات وروسته د ډزو پیښه رامخته شوې چې پکې 19 کلن ماشوم په حق رسېدلی. د ریسکو ذریعو تر مخه د پیښه د سریبالول د مامو کلي کې رامخته شوې ده چېرته چې 19 کلن ماشوم د ډزو په نتیجه کې ساه ورکړې ده. دا سروسته چې د ریسکو ټیمونو په موقع د پیښې ځای ځان را رسولي او مړ شوي تنې د پوسټ مارټم لپاره نږدې هسپتال ته رسولې دی. مردان کې د زنانو پوسټونو باندې د نارینه اهلکارو برتي کولو معامله ډیچو مردان ډاکټر کچکول خان ترانسفر کړی شوی او ډاکټر جاوید اقبال د مردان نوی ډیچو تعینات کړی شوی دی. ورسله کې زیاته کړی شوی دا چې د ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال ایم ایس ډاکټر جاوید اقبال لا د ډیچو مردان اضافي ذمہواری ورکړی شوی ده. د فنډونو نه ملاوېدو له وجې خیبر پښتونخوا ټیکس بورډ د مالی بحران ښکار شوی دی. ذرایع زیاتوي چې د خزانې محکمې د بک بورډ چارواکو ته په دویم ځل یقین دهاني ورکړې ده ولې فنډونه نه دي جاري کړی شوي. د ذریعو تر مخه خیبر پښتونخوا ټیکس بورډ د مالی بحران ښکار کېدو له وجې د نوي کال لپاره کتابونه چاپ کېدل د مشکلاتو سره مخ شوي دي. د ډیر اسماعیل خان درازنده تحصیل په کوی بارا او کوی پیور غرضی سیمو کې د سکیورټي فورسز شریکوال اپریشن پر مهال د ترهګرو څنګهونه ختم کړی شوی دي او ترهګرو سہولتکار گرفتار کړی شوی دي. د پولیس سی ټي ډي او قانون نافذ کوونکو ادارو په شریک اپریشن کړی دی چې پکې کوی بهار او کوی پیور سیمو کې د ترهګرو څنګهونه ختم کړی شوی دي او د ترهګرو نه ګڼ شمېر سہولتکار گرفتار کړی شوی دي. اپریشن کې ګڼ شمېر هلیکاپټرو هم برخه اخیستې وه. میډیا ریپورټ زیاتوي چې د اپریشن نه واپسې په وخت د ګاډي اورېدنه په نتیجه کې د بم ډسپوزیبل سکواډ انچارج عنایت الله او د ګاډي ډرایور جوبل شوی دی. ولې هسپتال ذرایع وایي چې د جوبل کسانو حالت د خطرې نه بهر ښودلی شوی دی. انډونیشیا کې راغلې زلزلې تباهي خوره کړې ده. د زلزلې په نتیجه کې مختلف پیښو کې 162 کسان مړه او په دردونونو ژوبل شوي دي. 200 کسان کورونو ته زیان رسېدلی دی. میډیا تر مخه د انډونیشیا جاوا صوبه کې د 5.6 شدت سره زلزله راغلې وه. د مغربي جاوا گورنر تر مخه د زلزلې له وجې 14,000 کسانو نقل مکاني کړې ده او 200 کسانو ته زیان رسېدلی دی.
د زلزلې وروسته بجلي خرابېدو له وجې د هسپتالونو پارکینګ ایریا کې جوړ کسانو ته طبي امداد ورکړی شوی دی. میډیا ریپورټ زیاتوي چې د سکول په وخت کې راغلي زلزلې له وجې زیاتره ماشومان متاثره شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف غړي سېنیټر ډاکټر ثانیه نشتر ویلي دي چې د چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان د سیلاب متاثرونو لپاره ټیلیتون کې اعلان شوی 15 ارب روپو کې صرف 4 ارب روپۍ ملو شوي دي. په دې حواله میډیا ته خپل خبر کې ثانیه نشتر ویل چې عمران خان کله د سیلاب متاثرونو لپاره ټیلیتون کړو نو په لوی پیمانه کې خلکو د امداد اعلان کړو ولې تر دې د ما 4 ارب او 2.5 کروڑ روپۍ راغلي دي. صوبایي وزیر شوکت یوسفزي د شانګلې نه نیول شوي کانکنستون کې د خوشي کولو لپاره د بلوچستان وزیراعلی ته مراسله لیږلې ده. د صوبایي وزیر شوکت یوسفزي لخوا د بلوچستان وزیراعلی ته لیږل شوې مراسله کې ویل شوي دي چې شرخوخو د بلوچستان علاقې د موش نه شپږ کانکنستون کې تختولې دي کوم کې چې د سلور تعلق د شانګلې سره ښودل شوی دی. د شانګلې کانکنستون کو درو بیلابیلو کمپنیو سره کار کولو مراسله کې ویل شوي دي چې اغوا شوي کسانو په بدخورۍ کې ککړ لیدل شوي دي او د کویري د مالکانو سره مالی او نور شخړې هم وي. ملزمانو په کمپنۍ کې کارکونکو ته نن د بلیک میل کولو لپاره اغوا کړي دي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان په شانګله کې د یونیورسيټي پرانیسته کړې ده. وزیر اعلی د شانګلې یونیورسيټي د پرانیستې په موخه ویلي دي چې خواهش مې دی چې د دې سیمې ځوانان نور د کویلي د کان په ځای یونیورسيټي کې سبقونه وایي. پالپورې کې د شانګلې یونیورسيټي د پرانیستې په موخه محمود خان ویل د شانګلې یونیورسيټي د اربون روپو منصوبه ده او د دې قیام سره بعد په دې سیمه کې تر ډېر حد پورې تعلیمي پاسماندګي ختم کړي شي. وزیر اعلی زیاته کړې ده چې شانګلې یونیورسيټي کې به په اولنی پړاو کې په سلور شوبو کې د 20 پروګرامونه شروع کول شي چې تر دې دمه 1555 د کوونکو به تعلیم ترلاسه کوي. د کوم د پاره چې یونیورسيټي کې دننه د هاستل سہولت هم موجود کړی شوی دی. وزیر اعلی ویلي دي چې خلک د خیبر پختونخوا د ډیفالټ کېدو خبرې ولې صوبایي حکومت خپل تیاری مکمل کړې دي زموږ صوبه به ډیفالټ کیږي نه. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ویلي دي چې فوج په سیاست کې د مداخلت نه کولو یو ښه فیصله ده. دی ویلي دي چې اسټابلیشمنت غیر ډلایز وي نو د پی ډی ایم او د پاکستان تحریک انصاف اقتدار به ختم شي. میډیا سره خپل خبرو کې سراج الحق زیاته کړې ده چې ټول لیډران غله دي، څوک توشاخانه کیس کې ککړ دي، چا غړې اغستې دي او چا گاډي. پاکستان کې د وسایلو کمی نشته او غیر منصفانه تقسیم لویه مسله ده. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ویلي دي چې پاکستان لا د معاشي مضبوطیا د لپاره د اصلاحاتو عمل تیزول پکار دي. IMF پاکستان کې ضرورتمندو لپاره مالی امداد ورکول غواړي د کوم لپاره چې پناه کول دي چې ورته امداد په اسانۍ سره ورسي. دوی دا هم ویلي دي چې پاکستان چارواکو سره د پالیسو مضبوطیا په اړه خبرې اترې روانې دي او ورسره د ریکوري پلان په وخت تیاری هم ضروری دی. بلکې د روانې ګرانې او بیروزګارۍ وروسته د ګاډو په قیمتونو کې هم کافي حده پورې زیاتوالی شوی دی کوم چې د مولز د اغستونه بهر شوي دي. دا ریپورټ تر مخه د 13 میاشتو وروسته د ګاډو قیمتونو کې 90% زیاتوالی شوی دی چې ورسره نور الکترونیک سیسونه هم ګران شوي دي. څرګنده دی چې 1380 نه سیوا ګاډو باندې ریګولیټری ډیوټي 80% سیوا شوی ده. پاکستان کې د ټولو زیات استعمالیدونکو ګاډي د سوزوکی کمپنۍ او مهران الټو په فهرست کې شامل کړي شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ویلي دي چې د حقيقي ازادۍ ملاویدو پورې به په آرام نه کینو. یو ویډیو پیغام کې عمران خان زیاته کړی دا چې د روانې میاشتې د نومبر په 20 او 30 نیټه به 1 بجه د حقيقي ازادۍ لپاره لانګ مارچ د پنډې نه شروع کیږي کوم چې شروع کړی شوی دی او د انصاف غوښتنه به کوم د پربچ د انصاف نارې لګول شي. دی ویلي دي چې ها قوم کله هم ترقی نشي کولای کله چې قوم کې انصاف نه وي. د نړیوالې مذهبي ازادۍ باندې د امریکایي کمیشن په نوې ریپورت کې په هندستان کې د شورو مذهبي انتها پسندۍ برداشت نه کولو او اقلیتونو سره زبردستی سلوک باندې د تحفظاتو څرګندونه شوې ده. دا ریپورت تر مخه کال 2022 کې د هندستان کې د مذهبي ازادۍ حالات بدترین دي. هندستاني حکومت د قومي، ریاستي او مقامي سطح باندې د جنسي زورونو، مذهبي انتها پسندۍ، عبادتګاهانو سره املاکو ته زیان رسیدلی دی او مسلمانانو صحافیانو ته ډېر نقصان رسیدلی دی په کوم چې ډېر تشدد کیږي. تیر ورځ د سټیج او ټلویزیون نوموړی فنکار اسماعیل تارا خورو ته سپارل شوی کوم چې په یو شمېر ډرامو، فلمونو او خاکو کې یو ځانګړی نوم پیدا کړی و. دوی د یو شمېر مشهورو او مقبولو ډرامو د کردار رستو امولس اسانۍ سره پیژندلی دي. په مشهورو ډرامو کې 50-50 هم شامل ده
د کوم لوجه شي ایوارډ هم ترلاسه کړی دی. او د پاکستان او انګلند ترمنځ ټیسټ سیریز لړ کې برطانوي سفارتخانه وفد د پنډې کرکټ سټیډیم دوره کړې ده. 15 کسیزه برطانوي وفد د پنډې کرکټ سټیډیم مختلف برخو دوره کړې ده او د سکیورټي جاج اغسته دي. برطانوي وفد د سکیورټي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. د برطانوي سفارتخانه وفد دورې لپاره د پنډې کرکټ سټیډیم کې د سکیورټي سخت ګامونه پورته کړی شوی دي. یاد دی وی چې انګلند کرکټ ټیم 28 نومبر پاکستان ته را رسیدلی. د دوه ملکونو ترمنځ د درو ټیسټ میچونو سیریز شودل شوی دی کوم چې د دسمبر په لومبۍ نیټه پنډې کې شروع کیږي. یو ټیسټ به ملتان او یو کراچۍ کې لوبول شي. دغه شان د پاکستان سپر لیګ پی ایس ال د 8م ایډیشن لپاره د لوبغاړو د ډرافټ تقریب د دسمبر په 15 نیټه کراچۍ کې شروع کیږي. د پی ایس ال میچونه به د فروری په 9 نیټه شروع کیږي کوم چې د مارچ د میاشتې د 19 نیټې پورې وي او دغه میچونه به ملتان کراچۍ او پنډې کې تر سره کیږي. دا تر دې د مهم خبرونه چې تاسو اوریدو د نور خبرونو او معلوماتو لپاره پښتونخوا ریډیو مردان سره اوسه. احمد زار لبر کې اجازه د الله پامان.